امام بخاری رحمه الله قرآن پاک پسې دویم نمبر کتاب دا د امام بخاری دی. اصح الکتب بعد کتاب الله الجامع المسند الصحیح للامام البخاری. او ډېر لوی مقام ډېره لویه درجه دا الله تبارک وتعالی امام بخاری له ورکړې ده. دی چې کله وړوکی او ماشوم خو مور یې نظر منلی او منښت یې کړی وه په داسې انداز منښته وه چې الله ما لکه دې بچی راکړه نو زه به ستا د دین نه قربان کړم. هغه به ستا د کتاب او ستا د پیغمبر د احادیثو مبارکو خدمت کوي. الله ما به ستا د دین دپاره ما د خپل بچی وقف کړي. الله تبارک وتعالی بچی ورکه د محمد ابن اسماعیل په شکل کې چې نن سبا خلک د بخاري په نوم باندې پیژني، امام بخاري په نوم. د معذوره شو په سترګو باندې ړوند شو. د امام بخاري رحمه الله د مور ټوله شپه خدای ته ولاړه د جاړي فریاد کوي، الله ما خدا خپل بچی ستا د دین دپاره وقف کړی. الله ما خدا خپل بچی دا ستا د پیغمبر د احادیثو دپاره وقف کړی. الله په سترګو دې راله ړوند کو، الله هغه بچی دې راله په سترګو معذوره کو. دی خو اوس د دین اسلام خدمت نشي کولی. دی خو به نه قرآن خپله باندې زده کي، نه به بل ته ورسوي، نه ستا د پیغمبر د احادیثو خدمت کولی شي. یا الله زما دې بچي له صحت ورکړي. الله زما دا بچی واپس د دې بچي دا نظر راولې. حضرت ابراهیم علیہ السلام ورله خوب کرالی. ابراهیم علیہ السلام ته تپوس کوي بی بی ولې پریشانئ؟ ورته فرمایي د الله پیغمبره وایي دا بچی ما د دین دپاره وقف کړی چې د رب العالمین د دین خدمت به کوي او ستا د حضور علیه السلام د احادیثو خدمت به کوي. الله په سترګو باندې معذوره کو ړوند شو. امام بخاری رحمه الله خو ماشوم دی، وړوکی د سترګو نظر یې نشته. حضرت ابراهیم علیه السلام ورته مور ته وایي بچی دې ټیک شوی دی. ابراهیم علیه السلام د امام بخاری په دې مخ باندې لاس راخ که. مور ته ورله وایي مبارک دې شه د امام وایي مبارک دې شه د محمد ابن اسماعیل مورې ستا هغه وړوکی ماشوم بچی تا چې د کم دین دپاره وقف کړی الله د هغې دین دپاره ورله واپس نظر راوست او په سترګو یې بینا که. چې کله مور وکتل د بچي نظر واپس راغلی د بچی نظر واپس راغلی. نو دغه امام بخاری رحمه الله ډېرې سختې تېرې کړي دي. یو حدیث دی چې کوم دی نو دا راخیستی دی او دغه رنګې د امام بخاری دغه د بخاری شریف کتاب په دغه شکل باندې د دې چې کوم دی راجمع کولی کړي دي او دغه رنګې دغه راجمع کړي دي. امام بخاری رحمه الله کتاب الایمان نه پس کتاب العلم لګی. دې نه مخکې باب کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. دین پس امام بخاری کتاب الایمان لگئی. کتاب الایمان نه پس امام بخاری کتاب العلم لگئی. وجه دا بیان کړی دا علما محدثین د دې ربط او مناسبت بیانوي چې امام بخاری رحمه الله خپل کتاب بخاری شریف کې د کتاب الایمان نه پس کتاب العلم دا ولې لګئی. وجه دا بیان کړی دا چې الله تبارک وتعالی اول ایمان در نصیب کا، مسلمان شوي، ایمان درته الله در نصیب که، نو بیا دومره علم زده که چې د خپل ایمان تحفظ او حفاظت پې وکړي. دومره علم بیا زده که چې بیا به د خپل ایمان تحفظ او حفاظت وکړي. نو په دې وجه باندې امام بخاري کتاب الایمان د پس کتاب العلم ولګو. په دې وجه باندې محترمو عزیزانو علم ډېر لوی څیز دی. علم هغه څیز دی رڼا ده رڼا. حضرت امام حسن ابن شیبانی رحمه الله دی وړوکی ماشوم دی. لا امام ابو حنیفه صاحب لرالی ورته وایي امام صاحب یو تپوس درنه کوم. امام ابو حنیفه صاحب ورته وایي بچې وکړه تپوس ته دا کوي د ماسخوتن د مون نه پس رالی ورته وایي امام صاحب یو ماشوم دی لا بالغ شوی نه خو دته د ماسخوتن د مون نه پس د خپل بلوغت اندازه ولګېده. آیا دی به اوس د ماسخوتن دا مونځ دوباره کوي که به نه کوي؟ امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وفرمیل وایي دا کم مونځ چې وکړه دا نفلو کې لاړ وخت لا باقي دی د ماسخوتن دا مونځ به دی دوباره کوي.
دغه حضرت حسن ابن شیبانی رحمه الله د اعلان او د جماعت په یو ګوټ کې په خپله باندې ودرېد په منځه باندې امام ابو حنیفه رحمه الله په دغه ټایم کې یو جمله وویله وایي هذا رجل کیس وایي ډېر هوښیار ماشوم دی کاش چې دی علم وکړي د قرآن او د احادیث مبارکه او د نبي علیه الصلاة والسلام 3-4 ورځې پس د حضرت امام ابو حنیفه صاحب تمنا وه سره د پلاره هغه ماشوم رالی حضرت امام حسن ابن شیبانی صاحب او پلار ورته وایي امام صاحب په دې بچي باندې علم کول غواړم د حضور علیه الصلاة والسلام د احادیثو او د رب العالمین د کتاب هغه ورته وفرمیل وایي په دې بچي باندې دا خو لا وړوکی ماشوم دی په مخ باندې ګیرم لا نه ده راغلی لحاظه په دې بچي باندې اول حفظ وکړه د قرآن هغه ورته وایي صاحب ټیک ته هغه بچی ځان سره بوتو یو مدرسه کې داخل کو قاري صاحب سره او حفظ ته کېنو 2 ورځې پس 7 دن یوه هفته پسې واپس هغه ماشوم راوسته چې کله راوست امام ابو حنیفه صاحب ته کېنو ورته وایي امام صاحب دې بچي باندې علم کوم د قرآن او د احادیثو مبارکو هغه ورته وفرمیل ورته وایي بابا تا ته ما نه ویلي په دې بچي باندې د حفظ وکړه د قرآن ورته وایي حفظ یې وکړو تاریخي خبره ده حضرت امام حسن ابن شیبانی صاحب یوه هفته کې 7 دن 2 ورځو کې ټول قرآن پاک حفظ کړی